نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، 14 اگست دا ورځ ده چې الله پاک په دې ورځ کې دا بهترین او ښایسته وطن موږ را کړی دی، او د انګریزو دا شر او فساد او د غلامۍ نه الله پاک چې کوم دی دا ملک آزاد کړی دی، دا وطن آزاد کړی دی. نو محترمو، د دې په بدله کې موږ له څه پکار دي؟ دا ملک الله پاک آزاد کو، مسلمانانو ته الله پاک چې کوم دی کامیابي ورکړه، نو آی د دې په خوشحالۍ کې موږ به د الله پاک عبادت کوو، که د هغه به شکر وباسو، که خپل رب به راضي کوو، او که نه موږ به ګانې وایو، موږ به ډانسونه کوو، موږ به ګډېږو. نو محترمو، موږ له پکار دی چې د الله پاک شکریا ادا کو، عبادت د الله پاک وکړو، خپل رب راضي کو چې دې ملک ته مزید نقصان ونه رسیږي، دې ملک شر او فساد خور نشي. الله پاک موږ باندې رحم کړی دی، آزاد ملک دی، دې کې که څوک مونځ کوي پابندي نشته، که څوک اودس کوي پابندي نشته، که څوک ګیر پرېږدي پابندي نشته. نور ملکونه تاسو لیدلی شئ، په څو کې یو پابندي ده، په څو کې بل ده، په څو کې بله ده، او په څو کې به ټولي. محترمو، په دې مونږ د الله پاک شکر پکار دی، په ځای د دې باندې چې مونږ په ډانسونو باندې ورشو، مونږ په ګډېدو باندې ورشو، مونږ په ګانو باندې ورشو، مونږ په حاشي پیلا وکړو. ښځې او جنکۍ چې کوم دی هغه لوپټې کوزې کې په ګډېدو شي، هغه چې کوم دی داسې بې پردې راوځي. نه محترمو، دا د دې مقصد نه دی، او نه چې کوم دی محترمو چې کوم دی زمونږ نه دا غواړي، زمونږ نه چې کوم دی دا خبره څه غواړي؟ د الله پاک شکر، د الله پاک چې کوم دی عبادت غواړي، د هغه راضي کول غواړي. نو محترمو، موږ له پکار دی چې خپل رب راضي کو، او دغه رنګې د ځان دپاره، د ملک دپاره، د ټول مسلمانانو دپاره چې کوم دی دعاګانې کوو. نو په ځای د دې باندې چې موږ دغه نورې فحشیانې وکړو، الله رب العزت موږ له په دې خبرو باندې عمل کو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.